چند خبرې د پیر او د مرید یعنی د بیعت متعلق. بیعت مو تاسو ولې کوو؟ بیعت مو تاسو د خپل شيوخو نه د خپل مرشدانو نه په دې نیت کوو چې زموږ تاسو آخرت الله تعالی ښکلی کړي. او آخرت څنګه ښکلی کیږي چې مو تاسو ته د دغه پیر او مرشد په ذریعه سره د الله تعالی او دغه د رسول اطاعت آسان شي، او د الله تعالی او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک اطاعت د پیر او مرشد په ذریعه سره څنګه آسانیږي. دا به اله آسانیږي چې ستا پیر او مرشد هم کامل متبع وي، هغه هم د شریعت او د طریقت موافق زندگی تیری. هغه ته دغه مرید ګوري چې زما د مرشد، زما د شیخ، زما د مربی چې څنګه معمولات دي د خیر، هغه شان مرید هم ځان کې خپل عادات، هغه خپل اطوار، هغه خپل خصلتونه ځان کې راولي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام کامل متبع وقتاً فوقتاً ددنه جوړیږي. او دغه اتباع سره د آخرت هغه ټول دولت حاصل کی. نفس یو ډیر ظالم سیز دی. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دی ان النفس لاماره بالسوء، بشک دا نفس چې کوم دی دا په بدی باندې حکم کوي. او قسمه نفس دی. څنګه چې زمو تاسو په دې وجود کې قلب دی، زړه دی، مازغه دی، داسې زمو تاسو په دې وجود کې نفس هم موجود دی. او څنګه چې مو تاسو د خپل ظاهری جسم اصلاح کو، دغه خیال ساتو، داسې د خپل نفس هم خیال ساتل پکار دي. او قسمه نفس دی چې هغه کړمبه نفس اماره ده. نفس اماره داسې نفس ته چې د په ګناهونو باندې ډیر زیات انسان مایل کوي. بخل، کنجوسی، لالچ، حرص، حسد، کینه، غفلت، سستی، کاهلی، دا ټول د نفس اماره علامات دي. کدی علاماتو کې یو علامت هم پچا کې موجود وي نو د نفس اماره په جال کې راګیر دی. اکثریت چې مرید راځي او د خپل پیر او شیخ او مرشد په لاس باندې بیعت کیږي نو د نفس اماره په جال کې راګیر وي. خو بیا پیر او مرشد د اصلاح کوي وقتاً فوقتاً په توجهات سره، په خپل کلام سره، په خپل صحبت سره دغه وقتاً فوقتاً دغه مرید اصلاح کوي. او نفس اماره د پاره سازباکم ولا ورکی چې ته بچي دالوله چې ته د دې نفس اماره د جان له خلاص شي، تا تخلاصې ملوشي او ته نفس لوامه تراش. نفس لوامه دا داسې نفس ته چې کله انسان د نفس اماره د دایرې نه وځي نو نفس لوامه تراش. لوامه د نفس په مقام باندې دغه مرید پزړه کې الله تعالی یو باطینی نور را پیدا کی چې د هغه باطینی نور په ذریعه سره دغه مرید نفس ملامت کوي چې تا دا کار ولې، دا خو د خونک، دا د بد وکړه، دا د لنو پکار،
هر وخت دا نفس د ملامت کوي او د دې نفس الله تعالی په قران کې هم ذکر کړی ولا اقسم بالنفس اللوامه الله په قسم خوړلې نو په داسې سټیج کې مرید کامیابی طرف ته روان شي او د پزړ کې الله تعالی وړه شان د نور شمع بلک چې دې سره د خو او د بد تمیز شروع کی چې سما لپاره خدي او سما د لپاره بد. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ و فرمایل چې دا سه هیڅ چریم نشي کېده چې انسان به د نفس په تابعداري کې اختوي او د بد الله معرفت ته ورسیږي نه دا اپوزټ سيزونه دي د نفس تابعداري به پریدي نو البته د الله تعالی معرفت حاصله دا نه چې ته بل طرف ته د نفس په تابعداري کې مصروف نفسي خواهشاتو کې اخته او بل طرف ته ذکر اسکار او تسبیح مړي ذکرم کې چې ما ته به د خوده معرفت حاصل شي دا مو تاسو چې شل کال او 15 کال خپل مرشدانو سره تیر کړو او سړی را نسم نه جوړیږي دغه وجه ده چې مو تاسو ټیک د خپل مرشدانو د طرف نه د وی را تملو شوی دا ذکر اسکار را تملو شوی دی خو پرهیز وسره نکو چې کوم ضروری سیز دی دغه خیال نه ساتو شل کال مخکې چې په کوم ځای ولاړو شل کال بعد 15 کال بعد او ماغزه کې ولاړو نو نفس لوامه هم یو خص سټیج دی مرید د پاره دغه حالاتو کې مرید د خپل نفس ملامت کوي په دغه نفس لوامه حالت کې انسان اخلاق ورستر وزخ کلی کیږي د لغویاتونه د فضولیاتونه د بے مقصد کارونو نه د ځان ساتي او چې کوم انسان په خوب کې کبانو ګوري کونترو ګوري دا شان کجورو ګوري او پخکړې شوی میواجاتو ګوري چرګو ګوري ګندلې شوی کپړو ګوري نو دا د نفس لوامه علامت دی د په نفس لوامه سټیج کې روان دي په دغه سټیج کې هم مشایخ مرید ته ذکر ور کوي چې د دې سټیج خپل اذکار دي چې دغه مرید بیا د داسې نفس لوامه د سټیج نه هم باسي نفس ملهمه ته راولي نفس ملهمه داسې یو کله سټیج دی چې دغه سټیج کې د مرید دغه شخص د نفس لوامه نه راوته وی نفس ملهمه ته راغلي په دغه سټیج کې هغه د انسان په زړه کې صرف د نیکی خیالونه راځي الهام ورته د نیکی کی ملهمه الهام نه وته دي نو دته الهام صرف د نیکی کیږي چې را شابه تهجد ک بیګاله تهجد تبارا ځان برابر کا موبایل پټیم کا په خود شا چې تهجد کی دغه شان نفس ملهمه کې انسان کې پاکیزگی راشي او پاکیزگی دا سی راځي چې د پخپل پاکیزګۍ معنی همیشوال اختیارول شي عاجزی انکساری پکې راشي حلم پکې راشي برداشت پکې راشي خلوص پکې راشي د ریاکاری نه روز تر وزه ده لریکيږي للهیت حقانیت پکې راځي کدا سي قسمه حالات دا سي قسمه صفاتونه چاکوي نو ده په نفس ملهمه کې روان دی او دا خ سټیج دی دا خ سټیج دی که یو انسان په خوب کې کافر وګوري یا ملحد وګوري یا یو بيدینه شخص وګوري فاسق او فاجر وګوري یا څوک بد عقیده سړی وګوري یا بیرش سړی وګوري ګډ سړی وګوري ګونګا وګوري غلام څوک وګوري نو دا د نفس ملهمه علامت ته چې په خوب کې د الله تعالی دا خودن نفس ملهمه کې هم مشایخ اذکار ور کوي ذکر ور کوي دی باندې موږ مخکې چته یو بیان کړو
نو بیا نفس مطمئنه تراش. امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ صرف 3 نفوذ ذکر کړی دي: نفس اماره، نفس لوامه او نفس مطمئنه. په داسې سټیج کې انسان بالکل صفا او سوتره شي، پاکیزه خصائل نو نه د متصف شي او بارگاهی الهی کې د تداسې خاص ربط او تعلق ملو شي چې د په اطمینان سره شي. لکه دغه نفس ته په قرآن مجید کې هم اواز شوی دی: یا ایتها النفس المطمئنه. او دا د اولیاء او کاملینو نفس وی، نفس مطمئنه. او په دغه سټیج کې انسان روز تر ورځه د حضور مبارک درگاه طرف ته باطینی جوختیږي او د ته ولایت صغرا حاصل شي او د فنا فی الرسول مقام ته قریب شي. نو نفس مطمئنه هم یو ښه سټیج دی. په دغه سټیج کې هم مرید ته مشایخ اذکار ورکوي چې دې په دې باندې همیشواله استقامت اختیار کی او په داسې قسمه حالاتو کې په دغه شیخ کې په دغه مرید کې عفو درگذر ډیر زیات وي، بخشش او عطا پکې ډیر زیات وي، توکل پکې ډیر زیات وي، عبادت طرف ته ډیر زیات مایل وي، شکر گزاری کوي، د الله پر رضای رضا وي. چې کله د نفسي مطمئننم راوړي نو د نفس راضیه طرف ته راشي. نفس راضیه داسې نفس دی چې د سره په د باندې که څونه ازمایښونه راشي دی د الله تعالی پر رضا رضا وي، بس راضي وي. او بیا دین پس بل نفس ته نفس مردیه، بیا د دن رب راضي وي چې بیا هغه سټیج کې چې دې څه غواړي هغه رب الله تعالی بیا کوي. د دعا تعالی سونه چته یالتنا د قبولیت پیغام راځي. بس نفس مردیه داسې نفس دی بیا. او بیا اخره کې نفس کامله دی چې دا د انبیاء کرامو نفوس دي. نفس صافیم ورته ویل کېږي هغه نفس ته. دا کې وو قسمه نفوس دي، خو ټولو نه خطرناک نفس اماره دی. الله دې ته مو تاسو ټول خلاص کړي چې مرید کله نفس اماره حالت کې راشي نو دغه شیخ دغه مرشدی رهنمایي شروع کی. زموږ مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې یو کامل شیخ کامل پیر د مرید په تربیت باندې وای د بیخوزی وي او مرید ته څه وي وقتاً فوقتاً دغه ته توجه کول، دغه د رهنمایي د پاره خبرې کول، هغه ته مختلف اذکار کول، دغه د پاره سوچ او فکر کول چې د بسنګ ټیک شي. او بل طرف ته نفس اماره شو او بل طرف ته زمو استاسو بل دشمن شیطان هم دی چې الله تعالی فرمایلی دی په کلام الله کې انه لکم عدو مبین چې هغه هم استاسو ښکارا دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. رب فرمای چې تاسو هم دې په دشمنی سره ونیسئ. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. بشک شیطان او د شیطان چې سونه گروپ ته دی غواړي چې تاسو د جهنميانو نه وګرځيږئ. دا نفس اماره پس وجه باندې جوړیږي. د دې وجوهات څه شی دي؟ لومبه نفس اماره وجوهات بد عقیدی ده چې رچا عقاید خراب دي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شان، دغه د مبارک د خصائص او دغه مبارک د فضایل او دغه مبارک د کمالات او د معجزات منکر وی، نو دغه شخص په نفس اماره کې راګیر دی. دغه د وسیلې نه انکار کوي، دغه د نورانیت نه انکار کوي، دغه د معراج نه انکار کوي. هغه سلويخ کاله بعد نبی غني، مخکې نبی نه غړي.
نو داسې مختلف داغه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې داغه شکوک او شبهات وی، نو داسې انسان که عالم دی، که پیر دی، که مرید دی، که عامی دی، په نفس اماره کې راګیر دی او ډېر خطرناک حالاتو کې روان دی. دویم ورپسې بد عملی، چې کوم انسان بد عمله دی، فساق او فجار سره ناسته کوي او د هغه فساق او فجارو په شان اعمال هم د دیوی، نو دا هم په نفسي اماره کې راګیر دی. دریم غفلت، د غفلت کاهلی بے پروايي په وجه باندې هم انسان په نفس اماره کې راګیریږي. او الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دی وقد خاب من دساها، هغه شخص نامراد شو چې چا خپل نفس خراب کړو، چا خپل نفس ناپاک کو. چې کوم انسان د نفس په دوکه کې راګیر شو، ابدی ناکامی د په قسمت کې رااله، بس ډیر په قسمت باندې بیا خلاصي، په قسمت خلاصي چې خټه ریاضاتو کې مجاهداتو کې او د یو کامل شیخ رهنمایي ور سره وي، الله تعالی په فضل وي، نو د حالاتو نوزي کینی نن سبا دور کې ډیر انتهایی ګرانه ده. او بل ذکر فرمای قد افلح من زکاها، بشک هغه شخص کامیاب شو چې خپل نفسي پاک کو، د تصورات پاک وي، د مجلس پاک وي، د کلام پاک وي، د قتل پاک وي، د تنهایی پاک وي، د سوچ او فکر پاک وي، داس انسان کامیابی طرف ته روان دی. سالک مرید صرف په مطالعه سره کامیابیږي نه. که یو شخص وایي زه د کتابونو مطالعه کوم او زه د تصوف نه ځان خبروم، د احادیثو نه ځان خبروم، د قرآن نه ځان خبروم، نو دې سره هم د کامیابی دی نشي. حضرت شیخ عبدالوهاب شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ما رساله قشیریه مطالعه، ما عوارف المعارف مطالعه، ما نور دا تصوف کتابونه مطالعه کړو او چې سبا می مطالعه کول باغی باندې به می عمل شروع کو، خو سمو د بعد به د هغه عمل نتیجه الټا راوته. ګینه ما به یو ډیر مستند کتاب کې هغه حالات او هغه عمل مطالعه کړو. حضرت عبدالوهاب شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې ولی دا الټا نتیجه وراوته، زما رهنمانو وای زما مثال داسې وو چې په یو کوڅه وردن نشم او د دې کوڅې د وتلو لار ته معلومه نه وه چې په کوم طرف په زم، وای کوڅه کې وردن نشم، بس بیا ګرځیدم، کله په یو طرف تلم کله په بل طرف تلم چې په کوم طرف پوزم. وای مال پکارو چې د کوڅې ته دننه کېدم چې د دې کوڅې په سر کې څوک ولاړ دی چې دغه نه رهنمایي والم، چیرې زه په دې کوڅه وردننه کېږم، دې په دې کوڅه به څنګه تېرېږم، په دې به څنګه وځم بهر. وای چې دغه نه مې رهنمایي اخیستې وې نو زه به دونه بې فایدې نوم پاتې شوی، زما دا ټول اعمال به بې فایدې نه وشي، زه به په اسانۍ سره دا کوڅه ما پار کړې. مطلب دا د حضرت عبدالوهاب شعرانی مبارک رحمت الله علیه چې بی پیرا کار نه کیږي، مرشد به نسی خامخا. حضرت امام حنبل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دی به د بشر حفی مبارک رحمت الله علیه مجلس کې کېناستو، د حدیث مبارکو حافظ، شپږ لک احادیث مبارکان د ته یادو. چا ورته ویل چې امام حنبل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته د حضرت بشر حفی رحمت الله علیه مجلس ته ځي، اخو تانه په علم کې ډیر کم دی، ستا ته علم ډیر زیات دی، نو ته ولې د دې مجلس ته ځې؟ وای ما له پکارو چې د کوڅې په سر کې څوک ولاړ دی چې دغه نه رهنمایي والم، چیرې زه په دې کوڅه وردن نشم، بس بیا ګرځیدم، کله په یو طرف تلم کله په بل طرف تلم چې په کوم طرف په زم، وای مال پکارو چې د کوڅې ته دننه کېدم چې د دې کوڅې په سر کې څوک ولاړ دی چې دغه نه رهنمایي والم،
حضرت بشر حافی مبارک رحمت الله تعالی علیه و تو فرمایل داغه په مجلس کې داسې خبرې ز عمومم داسې حالات ز عمومم داسې نورانیات ز عمومم چې هغه په کتابونو کې ماته نه ملاویږي. ز عالم بالکتاب ز په کتاب عالم پیغام او هغه عالم بالله دی، هغه په صحیح معنی کې د خپل رب نه خبر دی. ذکر د حضرت بشر حافی مبارک رحمت الله تعالی علیه مجلس کې ذکر نه مداغنه ور خیر اخلم. حضرت شاه انور شاه کشمیری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله به د بخاری شریف درس به پوره و خپل طلباء ته به فرمایل چې تاسو لک پیری د بخاری شریف دا کتاب پوره کړئ، خو تاسو ته به هله کامیابی ملاویږي چې تاسو یو کامل شیخ او کامل پیر سیفتا ګوډي ماته کوي او تاسو دغه ته پیزار ټیک کوي. د هر چا و خپل کردار دی، د هر څه خپل دکان دی. د کپڑے والا دکان کپڑا خرڅي، ها دغه شان سبزی والا دکاندار سبزی خرڅي، کاسمیټکس والا دکاندار کاسمیټکس زونه خرڅي. وای مونږه صرف د کتاب خودنه کو او رنگي دا صوفیا کرام مشایخ چړاوي چړاوي به درته دغه اولیاء نیکان پاکان به درته چړاوي. نو حضرت خواجہ باقی بالله سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې په تصوف کې پدری خبرو انسان کامیابی دی چې یو د عقیده درستوي دی په اهل سنت والجماعت باندې وي. کوشش وکوي چې داسې خلکو سره نسبت هم زمو استاد سوي چې هغه زړې عقیده د اهل سنت والجماعت والے. نن سبا بد عقیده خلکو کوم پیران صاحبان را لیدي او د تصوف هغه جامع چولې ده او په حقیقت کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ډیرو کمالاتو منکر دي. نو دای تبا د دربار رسالت نه څه فیض حاصل شي، هغه په خپل د فیض نه محروم دي، نو تا ته به دغه نه سمېلو شي. هغه د حضور شان نه مني چې څنګه منل پکار دي، هغه ته به د حضور علیه السلام د در نه سمېلو شي. په خپل کوکلا دې تشته. نو چې خواجہ باقی بالله صاحب رحمت الله علیه چې زموږ د نقشبندی مبارک شیخ دی، دا مبارک فرمایي چې د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې پختګي ضروری ده. دویم دوام حضوری په صحبت کې حاضری کول دا ضروری ده. او دریم په عبادتو کې استقامت اختیارول دا ضروری ده. او کې دې درې وانو خبرو کې سوکم وای مرګرتیا نه کوي. نو حضرت خواجہ باقی بالله سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د داسې انسان سلوک سره هیڅ تعلق نشته، کا عقیده خراب وا هیڅ تعلق ور سره نشته، ته صحبت کې کمزور او په تصوف کې هیڅ تعلق نشته، که په عبادتو کې نو هیڅ تعلق تصوف سره نشته. حضرت مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د صوفیاو په طریقه باندې عمل کول د دې یو مقصد دی چې د کوم د شریعت عقاید دي چې پاغي منتا ته پختګي حاصل شي، او چې کوم اوامر دي پاغي منتا عمل شروع کې حکم نواهی دي دغه نه ځان وساتي. د صوفیاو سره وې د تشکیدو د صوفیاو سره د تعلق جوړولو غټه فائدہ ده. د انسان جسم د دوه سيزونو مرکب دی، یو ته
وجود ظاهری ویل کی چې زمو تاسو دا کوم وجود ظاهری او یو ته وجود باطینی ویل کی چې هغه ته عام زبان کې مو تاسو روح وایو. وجود ظاهری د سلامتی او د بقا د پاره مو تاسو خولي خوراکونه کو زه په ځای کله غوخي خورو کله کبان خورو کله سبزی خورو کله کم د طاقت سیز خورو کله کم خورو. دې سر زمو تاسو د ظاهری جسم په صحت باندې برابر وي. دغه شان د روح د صحت دارومدار هم په یو سیز باندې دي چې هغه د الله تعالی معرفت یعنی د الله تعالی ذکر او د روح د صحت دارومدار په اعمال صالحه باندې دي. څنګه چې زمو تاسو د ظاهری جسم چې خوراک مو تاسو ګډ وډو کو نو کله پکې خېټه کې مروړ راشي کلم خېټه سخت شي کلم نرم شي کله یخ خوراکو کو نو تبر باندې راشي کله ګرم خوراکو کو قبضیت راشي نو بیا دغه د پر مو تاسو علاجونه کو. یو ماهر طبيب بس ګرځو چیرې ماهر طبيب را پیدا کو چې زمو تاسو علاج وکړي. دغه شان روح ته چې بیماری لګي د بد عملی په وجه باندې او روحاني کمزوري راشي نو مو تاسو هم یو روحاني ډاکټر بس بیا ګرځو چې آیت د تصوف په زبان کې ویل کېږي مرشد پیر سے ورته ویل کېږي چې هغه شیخ او هغه مرشد زمو تاسو رهنمایي کوي زمو تاسو هغه د روح علاج شروع کی. ډیر خلک و چې را پیران ما وکړه ټول 2 نمبر پیران دي او ټول داسې دی واغسې دی ما پیران ډیر کتلی دی. نه تا پیران نه دي کتلی ته چې چاته پیر وی هغه پیر دی نه نو کته تعویذګر ته پیر وی نو تعویذګر خو پیر نه دی کته یو دمګری ته پیر وی نو دمګری خو پیر نه دی. دا خو یو مخلوق ته همدا څه فائدہ رسول د پیرانو صاحبانو د مرشدانو اصل کار دا د مخلوق اصلاح کول دي. دا د خلقو د زړونو تعلق الله سره جوړول دي. زمو تاسو په د معاشره کې د پیر په باره کې ډېر غلطه نظریه جوړه شوې چې کوم یو سړی په سورې فاتحه باندې خلق د مې بس هغه پیر صاحب دی او خلق پیرامات که کوم سړی اوس بدري تعویذونه د کړي دي بس طوفانی تعویذ کوي یاره چې بس تعویذ واچي بس پستور کو بدی رڼاش هغه مو تاسو هم په پیر باندې مشهور نه غدا سلسله نه خبر دی نه نقشبندیه سلسله پیجنی نه چشتیه سلسله پیجنی نه قادریه سلسله پیجنی نه سحروردیه سلسله پیجنی یو عام دمګری دی او زمو تاسو په معاشره کې په پیر باندې مشهور نه غهانه چې هغه نس غلط کارو شي. نن سبا خو د سوشل میډیا زمانہ ده وای فلانکی ځای کې فلانکی او پیر داسې ګوره کارو نو حق پرست خلکو بسی داسې خلک بیا ورو تړي وای دا ګوره دا ټول داسې دي دا ټول داسې په هر شعبه کې ایک او دوشتا لکه مو تاسو چې بیماران شو په دې ډبګری ګارډن کې د دنیا 2 نمبر ډاکټران شته خو مو تاسو چاند بینو کو خلکو نه تپوسو کو یره یو پلان د میدی خپل ډاکټر صحیح ډاکټر بچرته د درې سلو روپینزو کسانو نه تپوسو کو اغه نه بعد مو تاسو یو نتیجه اخذ کو او یو صحیح ډاکټر لزانه ورس داسی د پیرانو صاحبانو متعلق هم چاند بینو کا هر چاله مزه
څنګه چې ډاکټر باره کې ته چاڼبین کې داسې د کامل شیخ په باره کې هم وکړه. دغه شان کې چرته د کیس راشي په کچرو کې نو دنیا 2 نمبر وکیلان شته دي. خو مو تاسو کچرو کې یار دوسرا پیدا کو چانه ته پوسونه وکړو یاره تکړه وکیل چې مخلص وي او حق پرست وي هغه وکیل بچر ترا پیدا کو نو چاند بین نباد مو تاسو ته یو صحیح وکیل ملوش. حضرت عبدالوهاب شعرانی مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې بی پیر سړی د مثال داسې دی لکه بغیر د مالک نه یو بوټی دی په ځمکه هم داسې را زرغون شو مالک نشته وای په دغه بوټي باندې یا به سیلاب راشي یو بیسی یا به پتیس سیلای راشي جړو نه به وباسي یو بیسی وای کتی سیلاب او سیلای پیرانه لا نو د شپونکانو ګړې خو چرته تلی نه دی وای چیلای ګړه به پیراشي او دا بوټي به اخري هم داسې ځکه وای چې د دې مالک نو او د مرید مثال داسې دی د هغه بوټي چې د دې مالک شته چې هغه مالک د دې بوټي وقتن فوقتن کټای کوي د زیاتی څنګه کټ کوي دته د هوا بندوبست کوي دی بوټي د پاره دته د اوبو بندوبست کوي دته د سوریم بندوبست کوي یو داسې وخت راشي چې دنه د دې بوټي نه بار اور یو لوی بوټي جوړ شي چې د میواجاتو قابل شي او د سوري قابل شي خلکو ته سورم ور کوي او میویم ور کوي وای داسې د مرید مثال دی چې دا پیر سے به وقتن فوقتن تربیت کوي او کله په تادیبن په نرم پیوي کله تادیبن په جلال کې پیوي مرید ته دا پکارم نه دي چې د خپل مرشد په جلال باندې په زړه کې سراولي نه تا ته چې د کومې هستۍ نه خیر او برکت حاصل شوی دی دا غنا د کلمې ذکر درته ملو شوی دی نو اول هغه ته سوچ او فکر پکار دی. هغه محمود غزنوی صاحب رحمت الله تعالی علیه یو ورځ خپل دربار ته مالټي روړي مالټي هغه مالټي ډېر زیاتې تروي وي په خپل وزیرانو او خادمانو تقسیم کی آیا صاحب ته چې کومه مالټه ورسېدن وغه هم ډېره انتهایی تروا وه او پیکا وه آیا صاحب ډېره زیاته په شوق او محبت سره هغه مالټه خوړه نو د خادمانو وزیرانو دا خیال او ګمانو کو چې ګوره آیا صاحب ته خوږه مالټه تللی ده او مونږ ته تراوی او پیکا مالټې راغلی دي د خادمانو وزیرانو محمود غزنوی صاحب ته ویل چې قربان دا ګوره دته خوږې مالټې دي او موږ له پیکا محمود غزنوی صاحب رحمت الله علیه وتو فرمایل چې آیا ته د خپل مالټه راکا چې محمود غزنوی صاحب مبارک رحمت الله علیه ته مالټه واغستا چې وې سکل انتهایی تروا انتهایی تروا محمود غزنوی صاحب مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې آیا دا خو ډیره زیاته تروا ده تی داسې په شوق او محبت سره خوري وای قربان ستا د لاس می ډیر خواږم خوړلې دي ستا د لاس می ډیر خواږم خوړلې دي کنن پکې تراخو خرم نو څه چلو کنن پکې تراخو خرم نو څه چلو نو مرید با د خپل مرشد په جلال باندې پزړه کې وسوسه شیطانی هم نه راولي وای دا آیات سیب چو د په باره کې وزیرانو او خادمانو محمود غزنوی صاحب ته شکایت کولو چې د استاد
خزانې نه پیسې پټي، سره زر پټي او کور کې محفوظ کوي. آیات سے په باره کې دا خبره ډیره ډنډوره شوه. محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه ته پته وه چې آیات صاحب زما عاشق دی. هغه په مال او دولت څه کوي؟ ناګهانه د خادمانو د وزیرانو تسلی د پاره محمود غزنوي صاحب مبارک رحمت الله علیه ټول ته فرمایل چې راځئ نن د آیاس کور باندې لګه چاپه وو. بس ټول خادمان او وزیران ډېر ډېر زیات خوشاله وو چې نن خو به آیاس صاحب رنګ هاتو گیر شي. چې کله د آیاز صاحب د کور ور وهلو نو کور نه ورته आवाज وکړو چې څوک وای زه محمود غزنوي بادشاہ یم ور راته کلوک. آیاز صاحب لږ لیټ شو د ور کولاولو په وخت چې لیټ شو. وزیرانو خادمان یو بل ته سنگل ورکوي چې سړی خو گیر دی، پیسې پټۍ لګیا دی، جوړې صادر مادر پیاچي، سره زر پټۍ. او محمود غزنوي صاحب تم وای چې جی سړی لیټ شو، دا کم مال دولت چې درنه پټ کړی دی هغه جوړ سیټ تکای لګیا دی. محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه وته فرم دنه بور شو بګورو تاسو تلاشي بواد چې کله ور کولو شو محمود غزنوي صاحب کله اخوا ګوري کله دی خوا ګوري. آیا صاحب ته پسړه لاس کېدو چې قربان خیر شجی تاسو اچانک تاسو را لې خیر و یاو بس راغلم ما چې آیا صاحب وګورم کور وګورم. ناګهانه په یو بکس نظر پریوت چې په بکس نظر پریوتو محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه وته فرمای چې آیا زدا بکس راته کولوک. آیا صاحب مبارک رحمت الله علیه وته وای چې حضرت صاحب دا بکس را باندې مکولاو نور د ټول کور تعالی شي مواله چې سستا سو خوخی خدا بکس نشم کولاو. اوس محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه هم لک تجسس کې شو چې دې بکس کې داسې څه خاص دي چې آیا صاحب ما ته نه خې دی خو ما ته هر څه ښکارا کوي. او خادمان او وزیران یو بل تروزی وای چې سړی خو غیر دی نن غلا ګیره شوی دا چې دا چا سره باچا محبت کوي یا یو پیر سے خپل یو مرید سره ډیره مینه کوي دا نور پیر بیان ور سره خامخال غونتی حسد کوي. څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام سره د حضرت یعقوب علیه السلام ډیره مینه او محبت او نور او ریان و سره لګ حسد پولو. نو ماغه سنت په هغه مرید الله پورا کوي چې د سره د خپل مرشد غل لګاو وی مینوي نو دا نور پیر بیان ور سره لغونتی حسد کوي ته مشروط یو تدای او تاغه کنه بس رنگارنګ بهتانونه په لګي. آیا صاحب ورته وی چې قربان بس دا نشم کولاول. محمود غزنوي صاحب مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې زما حکم دی دا به کولاوي. خیر اخر چابی را واغستا چې کولوي کو بکس کی زړی سپلای پرتی او یو زوړ صادر پکې پروتو او یو زوړ کمیس پکې پروتو او یو زړه ټوپای پکې پراته و. محمود غزنوي صاحب یو سیز دا سرالی او سیټ ته یک دی خادمان او وزیران حق تک شو چې دې کې داسې څه خاصو چې دنه کولاول. آیا سی ورته چې حضرت صاحب زه چې کله ستاده دربار نه راشم نو زه دا لباس چوم دا زه په زه چې زویف شوی دی زه دا لباس واچوم دا زړه ټوپۍ دا شلیدل ټوپۍ واچوم او رب ته ودرېږم چې ربا زما خدا حالو چې شلیدل جامو کې راغلی شلیدل ټوپۍ می په سر وا شلیدل پیزار می په خپو خدا د دې بادشاہ مهرباني د محمود غزنوي صاحب چې ماته داسې خپل لباس واچولو ګنزه خو د دې قابلو ما زه داسې حالاتو کې د خپل بادشاہ لراغلم زما خدا سي حالات وای زه دغه ادا رب ته یو ټیم کې خامخا کوم او تا ته دعا کوم
محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه او جړل انعام ولا ورکو زړه ته راجوخ کو صوفیای کرام فرمایي چې مرید لم داسې سوچ او فکر پکار دی چې کوم ډومبۍ روز باندې دا مرید خپل مرشد له پکم حالت کې راغله او هغه حالت د ځان نه هېري چې زه سونه ګناه کې لت پتم زما تنهایی خراب وا زما تصورات خرابو زما سوچ او فکر خرابو زما مجلس خرابو زما خوراک د حلال او د حرامو تمیز پکې نو بغض د حسد نه مسینه ډک او هر چا سره بد کلامی وا خو چې کله مې دغه هستی سره نسبت جوړ شو زما خو زندگی بدله شو زما حقیقت خو اوله کې نور سو صوفیا کرام فرمایي چې دغه شان دا مرید بخپل لومبه حالت نه هېري حضرت مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بفرمایل کنا چې هیچ کس از نزد خود چیزیں نشد هیچ آهن خنجر تیزیں نشد و هیڅ یو سیز پخپله سیز نه جوړیږي دینه څوک سیز جوړای نو الته جوړ شي تاسو نو اولیاء کرام نیکان پاکان چې ګوري نو د دې هم چا تربیت کړي دي دای هم چاله پلاس کې لاس ور کړي دي نو التی دا سلویلوی درویشان او فقیران د وخلویلوی صوفیات جوړ شي فرمایل به مولانا روم سے و چې اوس مننه پخپل خنجر نه جوړیږي اوس منه پخپل خنجر نه جوړیږي دینه سو خنجر جوړای د دینه سو توره جوړای نو التی جوړ شي مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بفرمائل هیچ الوائی نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکریزه نشد هیڅ یو حلوائی دکاندار پخپل حلوا نشي جوړولې سو پوری چې د یو شکریزی یو د حلوائی د دکاندار شاګردی نه کړي د خدا سینی چې واپس کور نه بسرا شو حلوائی دکان بس جوړ کو نا غم چا سره شاګردی کړي دا الا د حلوائی دکاندار د نه جوړ شو قابل شو او بیا فرمایي مولوی هرگز نشد مولای روم تاکہ غلام شمس تبریزه نشد وی مولانا روم سے مولانا اعلی شو چې دا حضرت شمس تبریز سے مبارک رحمت الله علیه په غلامۍ کې قبول شو الا تکړه شو الا مولوی شو هر کې خواهد نشین هم نشینی با خدا او نشینی او نشیدن او نشیند در حضور اولیاء وای کته غواړي چې زه د خدای پاک سره کینم یعنی د خدای پاک سره خو ناسته محال ده خو چې د خدای خصوصي رحمت حاصلول غواړي نو د اولیاء په صحبت کې ناسته شروع کا تا تبا دغه کیف دغه سرور دا به درته حل ملوش یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر از 100 سال طاعت بیریا او بیا فرمایي چې د اولیاء سره یو ساعت ناستا دا د سلو کالو د داسې عبادت نه هم بهتره ده چې ای ریاکاری نوي علماء کرام فرمایي چې د آخري شعر کې مولانا روم سے د عبادت په مقابله کې د اولیاء صحبت چې یو لمحه یاد کړ د بل طرف ته 100 کال عبادت ته دا څنګه خبره کړې ده نو علماء کرام د دې جواب کوي صوفیای کرام چې کوم علما دي هغه فرمایي چې عبادت داسې سیز دی چې د دینه بعد داسې عمل کې دی چې د عبادت ټول ضایع شي دا ته قبر ته یو نړش یو بنسي داسې تانه رستو یو عملو شي خو د اولیاء سره چې کوم په اخلاص او په مینه او په محبت سره څوک ناستو کی
داغه دا ناس ته الله نه ضایع کوي، دی به با ایمانه د دنیا نه ځي، دی به بې ایمانه د دنیا نه نه ځي. الله تعالی دې د اولیاء کرامو نیکانو پاکانو خیر و برکات زموږ ستاسو نصیب کی. بیعت ما نمچت خبرې کولې خو نور خبرې رانه زیاتې شوې. انشاءالله را روانې جمعې ته به بیا په بیعت باندې مفصل خبرې وکړو. الله تعالی دې زموږ د ټولو ایمان سلامت وګرځوي.